عبدالله بن جحش په جنگ احد کې څنګه شهید شو؟ دا د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ سره یو ځای ولاړو. وای اے سعد یو دعا نه کو ځان ته، زه چې دعا کوم ته به پې امین وې او ته چې دعا کې زه به پې امین کوم. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې صحیح ده. اول دعا سعد بن ابي وقاص وکړله، وای اے الله دا د کافرانو سره یو مقابله ده او موږ د رسول الله مبارک سره ولاړ یو او دا خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دي. وای اے الله زما مقابله یو زورور سړي سره وکا، یو غرورمن سړي سره وکا، یو متکبر سره زما مقابله وکا او موږ خمس جنگ وکړو او په آخره کې ما په غالب کې چې دا سر کې والوزم او رسول الله مبارک ته حاضر کم. حضرت عبدالله ابن جحش وفرمایل چې آمین. عبدالله ابن جحش رضی الله عنه ورته فرمایي زما دعا ته غوږ شه. وای زما دعا دا ده، دعا یې وکړه وای یا الله دا یو مقابله ده د کافرانو سره، مخکې مقابله هم شوې ده جنگ بدر کې، هلته هم موږ عیسی اخیستې ده، دا مقابله هم ده. یا الله د یو زورور کس سره زما مقابله وکړي چې خمس جنگ وکړو خو په آخره کې ما باندې زورور شي او ما نه پوز هم کټ کړي، غوږ هم ما نه کټ کړي چې زه په آخرت کې الله ته ولاړ یم او الله ما ته وایي چې څه دې راوړي ای عبدالله. زه ورته ویم چې یا الله ستا د دین د سربلندۍ دپاره، ستا د دین د اوچتولو دپاره، ستا دین ته عزت ورکولو دپاره عبدالله خپل پوزه بیللې ده، عبدالله خپل غوږ بیللی، عبدالله خپل ټول بدن بیللی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وایي ما چې آمین. بس مونږ خو دا دعا وکړه، وایي ما وویل چې یا الله ما غالب کړي، دی ویل چې یا الله هغه را باندې غالب کړي چې ما نه پوزه کړي او ما نه غوږ کړي. وایي موږ احد په میدان کې شریک شو، دعاګانې مو وکړلې. وایي موږ جنګېدو اخره کې وایي رسول الله مبارک آواز وکړه چې کله هر څه ختم شو وایي وګورئ صحابه چېرته پراته دي. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د خپل یار پسې ګرځېدلم چې زما دا یار به کوم ځای کې پروت دی. وایي زه ګورم چې یو سیټ ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام تر پروت دی، سینه یې مشلېدلې ده، غوږونه یې هر څه ختم دي. او دې سیټ ته ورسره ګورم چې زما یار حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه پروت دی، هماغه رنګې غوږ یې کټ دی او پوز یې هر څه یې کټ شوي. وایي زه ډېر زیات هغه شوم چې دا وګوره موږ دعا کړې وه او د دعا قبوله شوه. د ده بیبي حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها پاتې شو. تقریبا یو کم 30 کاله 29 سال عمر د زینب رضی الله تعالی عنها او د عبدالله ابن جحش به د خپل دې ښځې سره ډېره زیاته مینه کوله. ولې دا یاد ساتئ د دې دیندار خلکو د دې ښځو سره ډېره زیاته مینه په نسبت د عام خلکو. ولې هغه د دې هر څه نه خبرې چې د دوی څومره حقوق دي، هغوی طریقې باندې پوهېږي، هغوی د الله نه. ولې چې نبي علیه السلام د وفات په ټایم کې څه وایي؟ 3 خبرې کې هغې کې یو خبره دا ده النساء. وایي د الله نه ویرېږي، د ښځو باره کې ښځو سره سختي ډېره مه کوئ. نو دا بیبي زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها به هر ټایم په غم کې پرته وه. رسول الله مبارک ورته یو ځل راغو، ورته وایي ای زینب که ته غواړې ستا د تسلۍ دپاره، یو کم 30 کاله عمر و، ستا د تسلۍ دپاره زه مصطفی قرباني ورکوم، تا سره نکاح تړلو ته تیار یم. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوشحاله شوه او ورته بلکل ها وکړه چې زما بلکل دا خوښه ده چې زما نکاح د مصطفی صلی الله علیه وسلم سره وشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نکاح وتړله د خپل 5مې ښځې سره، حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها سره. اوس د ده عمر د نبی علیه السلام سره ډېر نه دی ځي. دا داسې بیبي ده چې دا د نبی علیه السلام په ژوند کې یو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوي دي. د رسول الله مبارک سره ټول 8 میاشتې یا 4 میاشتې تېر شوي دي. دا چې کله نکاح وشوه نو دا د فلاحي کارونو کې ډېره زیاته تکړه وه. ده ته ویلی کېده ام المساکین، د مسکینانو مور. ده به د مسکینانو ډېر زیات خدمت کولو. چېرته به چې غریب سړی وکتلو د ده به زړه برداشت نه کولو. یو ځل ورته یو کس راغو، یو مسکین و، ډېر زیات بې سور او خفه و.
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تی پختنه کوي وی ولی خفی وی اے ام المؤمنین اے زما موری ما ننم روټۍ نه ده خوړلې زما بچوم نه ده خوړلې پرونم موږ روټۍ نه ده خوړلې زموږ بالکل فقر فاقه ده. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د خپل صادر مبارک راواغسته هغه ورته ورکوي دا خرڅ کا بازار کې په دې باندې څومره پیسې راشي دې باندې ځان له سودا واچوه او ځان له د دې ونې پاڼې راواغسته په سر مبارک باندې کېغوسته او کور ته لاړه. دته به ام المساکین ویلې د مسکینانو مور. دا هغه واحد بیبي ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په بیبیانو کې اول بیبي چې په مدینه کې وفات شوې ده هغه حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها ده. دا هغه بیبي ده په 11 بیبیانو د رسول الله مبارک کې چې نبی علیه الصلاة والسلام خپله د جنازه کړې ده. ولې د خدیجې رضی الله تعالی عنها په وخت کې جنازه مشروع شوې نه وه، جنازه نه وه راغلی چې د مړي دپاره به جنازه کېږي. نو دا اوله هغه بیبي ده چې نبی علیه الصلاة والسلام خپله د جنازه چې کوم دی ادا کړې ده. او عایشه بیبي او حفصه رضی الله تعالی عنهما به د دې بیبي ډېر خیال ساتلو. ولې وایي دا رسول الله مبارک د سره نکاح صرف دې دپاره کړی چې د به هر ټایم جړل او د خپل خاوند عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه پسې به ډېر زیات خفه و. او بل دا بیبي یو بل کمال هم لري. دا بیبي واحد داسې بیبي ده چې د ده یو بل خور د مور نه شریک خورې ده. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها هم د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده. داسې یو بیبي سره هم دا واقع نه ده شوې. صرف دا دوه خویندې په یو ځای یو خور یې هغه شوه. 2 کاله پس حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها نکاح هم د رسول الله مبارک سره شوی. دا سعادت صرف زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها ته حاصل شوی. نبی علیه الصلاة والسلام سره چې نکاح وتړه دې باره کې تاریخ کې ډېرې خبرې نشته. ولې چې د ده موده ډېره کمه تېره شوې. د ده عباداتو د څومره روایات را نقل کړي دي د ده څه واقعات دي دا په تاریخ کتابونو کې نشته. ولې د ده عمر کم و، د رسول الله مبارک سره عمر کم تېر شوی. د نبی علیه الصلاة والسلام سره 8 میاشتې تېرې کې تقریبا یو قول پکې دا دی ربیع الاول میاشت وه او 3 ورځ وه چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بیماره شوه او په هماغه ورځ باندې دا وفات شوه، د دنیا نه لاړه. انا لله و انا الیه راجعون. رسول الله مبارک خپله د جنازه وکړه او نبی علیه الصلاة والسلام خپله جنت البقیع کې د دای مدفن کو هلته ښخ که. نبی علیه الصلاة والسلام د په جنازه کې خپله و هر څه نبی علیه الصلاة والسلام خپله وکړه. نو دا زموږ 5مه مور وه حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها. الله دې په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله پاک دې زموږ په اعمالو کې د دې ازواجو مطهراتو حصه وکړي. الله پاک دې زموږ د طرفه هم د دې بیبیانو نه او زموږ د میندو نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد